سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة فاتحة دویم نمبر آیات اول سپارہ او اول رکو. د دې دویم آیات خلاصه دا ده چې الله رب العزت دی آیات کریمه کې خپل رحمانیت بیانوي چې الله رب العزت ډیر رحیم ذات ته او رحمان ذات ته په مخلوق باندې ډیر مهربان ذات ته او د مخلوق سره مینه او محبت کون کې ذات ته. مخکې آیات کریمه کې دا مسله بیان شوی و چې ټول حمدونه الله لره دي. الحمدلله رب العالمین. بیا دا غیر لپاره یو دلیل بیان شوی و چې ټول حمدونه ځکه الله رضی چې رب العالمین دا رب العالمین دی. اوس د دې لپاره دویم دلیل بیانېږي الرحمن الرحیم. حمدونه ځکه الله تعالی لرضی چې هغه ډېر رحمان او رحیم ذات دی. داسې رحم په دنیا کې بل چا کې نشته دی کم رحم چې په الله کې پروت دی. نو په الله کې داسې صفاتونه پراته دي چې هغه د حمدونو لایق دي. نو ځکه وی الحمدلله رب العالمین. نو یا د دې وجې نه دا آیات بیان کو. دا دویم دلیل شو د الله د پاره او د الله د وحدانیت د پاره. او یا دې کې علماء کرام نور خبرې بیان کړي دي چې د دې آیات د مخکینی آیات سره څه تعلق دی. تعلق ویل کېږي علمی اصطلاح کې ربط تا. د دې آیات نه بعد الله رب العزت دا آیات ولې راوړلو؟ دې ته وایي ربط او مناسبت او تعلق. نو چې کله قرآن کې موږ لفظ استعمالو چې د دې سره دا ربط دی نو د ربط معنا دا تعلق او مناسبت. په دې باندې تاسو دې پوه شئ. مخکینی آیات کریمه کې د الله رب العزت نوم ذکر شوی دی او داغه یو عظیم صفت ذکر شوی دی. یو د الله نوم ذکر شوی الحمدلله. نو د الله نوم چې راشي په انسان باندې یو هیبت راشي، یو یره راشي، یو خوف راشي. د الله قدرتونه او د الله عذابونه او د الله رب العزت لوی لوی صفاتونه د انسان مخې ته راشي نو انسان په هیبت کې راشي. بیا رب العالمین صفت را له نور هیبت کې راشي چې هغه رب خو دومره عظیم رب دی چې ټول عالمونه پالي. نو زه خو په دې عالم کې یو ذره یم چې الله به ما سره څه سلوک کوي او زه به د الله نه څنګه خلاصېږم. نو چونکې د انسان باندې یو هیبت راشي او هیبت یو درجه کې ښه څیزم دی خو ډېر هیبت چې په انسان باندې راشي دا ښه شی نه دی. دا انسان بې د کاره روزګاره او دا شان د الله نه نا امید کوي. نو دی وجه نه الله رب العزت فورا ویلې چې زما بندا
زه خو ټیک د هیبت والا میما خو الرحمن الرحیم ډیر هیبت ځان باندې مرا والا ما کې ډبل رحمتونه پراته دي رحمان یما او رحیم هم یما نو هیبت ډیر مې یریګا لګا یرا کاوا او ډیر مې یریګا چې د دنیا کار روزګار پاتې نشي ولی الرحمن عام ز مهربان ما په کافرانو باندې رحمتونه کوما الرحیم او خاص مهربان ما نو زما رحمت ډیر زیات دی نو پہله هیبت بیان شو اوس رحمت بیان شو د دې آیات سره تعلق دی یا د الله رب العزت ترتیب داده او د قران پاک ترتیب داده چې دې کې کله ترهیب بیانېږي کله ترغیب بیانېږي نو مخکې ترهیب بیان شو د یری خبره نو بیا د ترغیب بیان او شو چې ترغیب الله رب العزت ته د نزدېکت بیان او شو بیا عزتمند سوچ وکړي د الله نوم په دې آیات کریمه کې مخکینی آیات کې یو ځل بیان شو او رحمان او رحیم ډبل بیان شو بلکې د ډبل نم ډبل بیان شو د دې نه مخکې بسم الله بیان شوی دا بسم الله الرحمن الرحیم الله ویلې زما بندا ز ډیر مهربان ہے خدا الله نوم ذکر شو بیا انسان باندې راشي وای بیا درته وایم بیا مهربان ہے یو ځل بیا مهربان ہے او بیا مهربان ہے نو د دې نه پته ولګي د الله مهرباني د الله د غضب نه زیاته ده د الله رحمت د الله د عذاب نه زیات دی د الله انسانانو له انعامات ورکول د عذابونو د زحمتونو نه زیات دي نو دا دی آیاتونو کې اشاره ده نو الحمدلله چې تاسو سوره فاتحه وای نو به بدل په مونږ کې خوند درکې چې دې سوره فاتحه کې څومره نکات دي څومره مسلې دي څومره عجایب او غرایب پدې کې الله رب العزت بیان کړی دي په دې ترتیب کې صرف ځکه انسان چې کله رب وای نو د رب یو معنا د سردار سید مشر نو چې الله سید شو نو تی غلام شوي نو غلام د آقا نه یریږي او په د باندې دهشت راځي دغه رنګ د رب یو معنا وا معبود نو چې الله معبود شو نو تی عابد شوي عابد کې احتیاج وي معبود چاته محتاج نه وي نو تا کې به ير رااله چې زما الله سید دی زی غلام زما الله معبود دی مالک دی او زی عابد نو زه ډیر درجه کې کم یم دغه رنګ مالک کی الله مالک دی زی مملوک ما نو فورن الله ویلي الرحمن الرحیم زما بندر ر مکوا ټیک د زمالیکم تم مملوکی ټیک د زمعبودم تم عابدی ټیک د سیدم تم غلامی خپل طرف ته وګورا الرحمن الرحیم زما رحمتونم ډبل ډبل پتا سو در روان دی دا عزتمندو یو تعلق شو او یا رحمان و رحیم د دې وجه نه بیانېږي چې مخکې دعوه بیان شوی و الحمدلله نو یو دلیل بیان شو دا علمی انداز کې خبره ده دا دویم دلیل بیانېږي چې الله زګه صفاتونه الله لري چې هغه رحمان هم دی او رحیم دی او دنیا کې دغه سره رحمت په بل چا کې نشتا نو دا عزتمندو او دریم د دې وجه نه بیانې چې مخکې بیان شو الله رب العالمین دی نو د انسان ذهن کې چرته باز انسانان داسې وي د الله نه لري خلک د الله نه فرمانه خلک هغوی وي چې الله باندې خدا تربیت لازم دی خامخا به کوي یا څوک به په زور زبردستی پې کوي نو الله رب العزت وی نه الرحمن الرحیم دا زه چې ستاسو دا تعاون د سره کوم او دا پالنه کوم ما باندې څوک زور زبردستی نشي کولای زه د چا د پلار نم نه یریږم خو زه چې د خلکو له دا رزقونه ورکوم او خیال ساتم نو الرحمن الرحیم ما کې رحمت ډیر زیات دی زما د رحمت تقاضا ده چې خپل لم ورکا پردي لم ورکا دوست لم ورکا دشمن لم ورکا دا د چا نه یریږم نه الرحمن الرحیم ما کې رحمت ډیر زیات دی سوچو کې عالمانو څومره خواریګانی کړي چې د دې آیات نه پس د آیات ولې راغلي نو دا درې څلور وجوهات می صرف د دې خبرې درته بیان کړم
بیا د رحمان او د رحیم عزتمندو ډیر معنی علما کرامو بیان کړی دي. ما هغه تفسیر سره د بسم الله الرحمن الرحیم په تفسیر کې بیان کړی، خو یو څو تاسو ته بیانوم. یو معنا د رحمان او د رحیم دا ده، رحمان کې لږه مبالغه زیاته ده، نو معنا به کې الرحمن ډیر مهربانا، ډیر به پکې وي، او الرحیم همیش مهربانا، دی کې دوام دی. او دغه نه د دې نه علاوه نور معنی مشته. رحمان هغه ذات ته وي چې په اسمان والا باندې مهرباني، رحیم هغه ته وي چې په ځمکو والا باندې مهرباني. نو الرحمن ای زما رب ټول حمدونه تعالی دی، ته اسمان والا باندې مرحم کې ذکر رحمانی، او په ځمکه والا باندې مرحم کې ذکر چې رحیمی. او بعضو معنا دا کړی دا عبد الله ابن مبارک، رحمان څه ته وي؟ اذا سئل آتا. رحمان هغه ذات ته وایي چې ته سوال کې تعالی درکړه کوي، تا باندې رحم کوي. او رحیم هغه ذات ته وایي یعطي بغیر سوال، چې ته سوال نه کې بیا هم تعالی درکوي. الله وی ای زما بی وقوفه بندا، ته زما درته ناراضي، ته مانه سوال نه کې، خو ما ته پته ده ته ډیر محتاجي، ډیر کمزورې والا، بغیر د سوال نم تعالی درکوما. ولی درکوما الرحیم، ځکه زما نوم رحیم دی. او رحیم هغه ذات ته وایي که څوک تې څه ونه غواړي بیا هم هغه له ورکړه درکړه کوي، دې ته رحیم ذات وایي. دغه نه بعضو معنا بیان کړی دا چې رحمان هغه ذات ته وایي معطي النعم الجلیله، چې کوم غټ غټ نعمتونه په چا باندې کوي هغه ذات ته رحمان وایي. او چې کوم د انسان نه مضرتونه او تکلیفونه لري کوي هغه ته رحیم ذات وایي. نو ته سوال کې الرحمن ای زما هغه ربا چې ته لوی لوی نعمتونه انسان لره ورکې، وروسته به دعا کې اهدنا الصراط المستقیم، نو ما په سم روان کا. او الرحیم یا الله ته خو هغه ذات چې د خلکو نه تکلیفونه لري کې، دومره دې رحم دی. دغه بعضو معنا کړی دا چې غټ رحمتونو والا ته رحمان وي، او وړوکي رحمتونو والا ته رحیم وي. او بعضو لیکلي دي چې رحمان عام الرحمه، عام رحمت چی دی چا، او رحیم ویل کېږي خاص رحمت. نو په دنیا کې د الله رحمت عام دی، مؤمن، مسلمان، کافر، هر چا باندې. او د قیامت پر ورځ به خاص په مسلمانانو باندې، ځکه هغه د بدلې ورځ ده. او د دې نه علاوه عزتمندو نورې معنی هم شوي دي د رحمان او د رحیم. رحمان هغه ته وایي چې په ځان رحمت لازم کړي یا کامل رحمت والی، او رحیم هغه ته وایي چې داغه رحمت دایمی وي. نور د دین علاوه معنی دي، چرته د بسم الله ترجمه زما وګورئ په نت باندې موجود ده، د دین علاوه نور موږ د دې معنی کړی دي. نو الرحمن الرحیم، الله هغه ذات دی چې رحمان او رحیم دی. تاسو دا معنی کوي ډیر رحمت کوونکی دی او همیش رحمت کوونکی دی. ډیرم کوي، بعض وخت تعالی یو سړی سیز ډیر درکې، او چې سبا ورشي درته وي ته مړېږي نه، ته په دغه پرون مال باندې موړ نه شوې داسې. نو الله وی رحمان دې ډیر ډیرم ورکوي، خو که ته بار بار ورځي نو بار بار دله درکوي. دا ډېر عجیبه صفت، بار بار دله درکوي او همیشه دله درکوي. نو دا مختلف د دې معنی دي. عزت الله رب العزت څومره رحیم او کریم دی. یو حدیث کې راځي لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع في جنته احد. وی که چېرته یو مؤمن ته پته ولګي چې الله سره څومره عذابونه دي، نو یو مؤمن به د جنت تمه ونه کړي. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمه ما قنط من جنته احد. خو که یو کافر ته پته ولګي چې الله څومره رحیم او کریم دی، نو یو کافر بم چې کوم دی د الله د جنت نه نا امید نشي. کافر بم دا وایي چې مال بم الله جنت راکړي، دا خو دومره رحیم او کریم دی. نو الله ډېر رحیم او کریم دی. او ایمان هم دې ته ویل کېږي عزتمندو الایمان بین الخوف والرجاء. ځکه الله پهله د هیبت بیانو کو، بیا د رحمت بیانو کو. نو موږ نه الله غواړي چې تاسو کله یریږئ او کله تمه ساتئ. نا امیدي صحیح څیز نه دی،
او ډیره نا امیدیم زینه ده چې بالکل یو عمل نه کوي الله غفور الرحیم دی ځکه الله ورپسې وایي مالک یوم الدین اے زما بنده زما رحمت دی چیرته دوکه کې وانه چې یو عمل مونږ کې بالکل اسلام او ایمان هم د سره رانوړي چې مړه بس الله خو رحمان او رحیم دی بعضې کافران داسې وایي چې من خو یې قسمت کې لیکلي دي چې کافرانی الله وایي نه ویهدي الیه من ینیب الله وایي زه هغه چاته هدایت کوم چې لږ یو څو قدمه راوالي داسې اسلام خو فضول څیز نه دی نعوذ بالله چې هر چا باندې ورتپا لا اکراه فی الدین موږ چا باندې زور هم نه کوو که په خپله مسلمانېږي مسلمان دي چې که نه مسلمانېږي بالکل دی نه مسلمانېږي زور زبردستی نشته نو دې وجې نه عزتمندو د الله رحمت ډیر زیات دی نو خوف او رجا حجاج بن یوسف یو ظالم تیر شوی تاسو اورېدلی دي هغه نه یو ځل چا تپوس وکړو چې ستا حساب کتاب د قیامت په ورځ باندې ستا مور وکړي که الله یې وکړي د مور د بچي سره ډېره زیاته مینه چرسي بچي سره مور مینه کوي لولا لنګړه او لون ګډ تاسو ګورئ مور بچرته بچی ته غوسه نشي ځان سره هغې کې اغوستی پلار د روغ بچي نه هم چې بار ورسره لاړ شي یو ځل یې په شا باندې کښېنئ وایي کوشه مړه ملا دې راله ماته کړه او مور بچی سره ډېره مینه خو حجاج بن یوسف وایي که ماته اختیار میلو شي د قیامت په ورځ چې ته حساب پچا کې په مورې کې که په ربې کې وایي زه ورته یم ای رب کریم زما حساب تو که زما مور لی مه ورکوه چا دې تپوس وکړو چې ولې ځکه ستا مور خدا نه غواړي چې د جهنم ته لاړ شي وایي نه وایي تاسو ته پته نشته زما رب رحمان او رحیم دی او زما د رب مینه چې کم دی د مور نه هم زیاته ده کیدای شي مور داسې څه خبره ورته رایاده شي او زما نه کرکه وکړي او اور ته مې گزار کړي او زما د رب کریم نه دا عقیده ده او دا مې امید دی چې الله رب العزت به ما بخي وایي چې کله مړ کېدو مور ورته ډېر ژړلې او یخني پې لګېدلې وه داسې بېواره نو اور یې ورته ګر چاپېره بل کو او کسان یې ورته کېنول چې لږ دوب جوړ شي او ګرمایش جوړ شي نو مور یې ډېر زیات ژړل هی زما بچې هی زما بچې نو حجاج بن یوسف په دغه وخت کې په مور خفه شو مور ته وایي مورې ډېرې چغې مه وهه زما رب ډېر کریم او رحمان او رحیم دی زما د هغه نه امید دی چې ما سره به ښه معامله کوي هغه ته یې بچیا ستا دا تکلیف رانه نه کتل کېږي ویل مورې ته غواړې چې او بچیا ستا ظلمونه راته یادېږي خلکو باندې دې ډېر ظلمونه کړي دي او اوس اور طرف ته روان یې نو ظلم یې د باندې ډېر خوږېږي زما خو بچې او ته چې کوم طرف ته روان یې هغه سره ستا رشته نشته ویلې مورې زما هغه سره د ټولو نه لویه رشته ده هغه زما مالک دی او زه مملوک یم هغه زما معبود دی او زه عابد یم الله سره زما لویه رشته ده بیا مورې نه قلارېده نو څه کسانو تېل ما د دې خپو لاس ته ونیسي او دې اور ته مې ورغوزار کوي نو څه کسانو داسې چې نیولې نو مور یې ډېر زیات په ژړا شوه ویل نه بچیا دا مې د باندې نه پیرزو کېږي وایي زما رب ستا نه ډېر کریم دی د هغه به په ما باندې نه پیرزو کېږي نو بهرحال عزتمندو دا الله سره د انسان یو تعلق دی خو دا هله کېږي چې انسان څه عمل کړي بعض عالمان وایي چې حجاج بن یوسف ظلمونه ځکه کړي چې دا الله مسلط کړی په دې خلکو باندې عراقیان هغه خلک نه سمېدل نو بس چې دا ورته مقرر کړو نو په پیل ورځ بیان وکړو یا اهل العراق و یا اهل النفاق وایي اے منافقانو عراقیانو او تاسو سم شئ کینې زه به هم سم کم نو بهرحال عزتمندو الله ډېر رحیم او کریم ذات دی کله امید پیدا کول پکار دي نه امیدي دا صحیح نه ده الله رب العزت په دنیا کې دا ټول خلک یو بل سره څومره مینه کوي بچو سره څوک یو شي سره څوک مال سره څوک اولاد سره څوک ګاډي سره څومره مینه کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان الله خلق 100 رحمه انزل منها واحده وی تاسو ته پته ده د الله رحمت 100 درجې دي او الله دنیا ته صرف یو درجه رحمت نازل کړی دی
او د دې یو درجه د وجنا وبها تتراحم الخلق وبها تتعاطف الوحش على ولدها. وی ته وګوره دا یو رحمت څومره زیات دی چې د دې وجنه ټول انسانانو خپل بچو سره او ټول حیوانات خپل بچو سره څومره مینه کوي. کله انسان په اور کې خپل بچی سره اردن نشي، کله کور کې ولګي اور په لاسونو باندې مړکي او وجني او خپل بچی بچ کوي. دا الله رحمت په انسان کې پیدا کړي. وای دا یو درجه دومره مینه الله دنیا ته را لګړي دا چې دنیا کې ټول مینه ده. نو سوچ کوا د قیامت پر ورځ به الله سلوانه درجه رحمت په خپل بنیادمانو باندې او خپل بندګانو باندې وار کی او قربان به پکې. نو دا الله رب العزت د نعمتونو نه څه نعمت ته لکه ګوره موږ له پیدایش را کړې، موږ له صورت را کړې، موږ له عقیده را کړې، موږ له ایمان را کړې، موږ له صحت را کړې، موږ له جسم را کړې، موږ له اندامونه را کړې دي او موږ له عزتمنو دنیا او آخرت را کړې دي او موږ له عقیده را کړې ده او زمونږ په ګناهونو باندې پرده راچي. څومره رحیم او کریم. موږ ته چې کله پته ولګي چې پلاني کس موږ پسې خبرې کړي نو موږ سلو کسانو ته وایو تراشه کنه د بلې د خبر کم پلانې خو ډېر سوړ کیږي، خو مولا پسې دا ویل، ما پسې دا ویل، فلانی پسې دا ویل. رب کریم چاته هم نه وایي. نو الله رب العزت رحمت ډېر زیات دی. څومره زیات دی احادیثو کې د الله د رحمت باره کې. او رحمت ډېر لوی چیز دی عزتمندو. چې کوم انسان کې رحم وي دا د الله ډېر خوښي. الراحمون يرحمهم الرحمن. حدیث کی راضی وی الله په خپل رحم کون کې دی او رحم کون کې خلق د الله ډیر فرق دي. الراحمون يرحمهم الرحمن. د الله رحم کون کې خلق ډیر زیات خوښ دي. او نبی اسلام فرمای ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء. تاسو پس مکی والا باندې رحم کوي الله به پتا سو باندې رحم کوي. او یو حدیث کی راضی لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وی الله په هغه انسان باندې بالکل رحم نه کوي چې کوم د الله په بندګانو باندې رحم نه کوي. نو دا بنوي چې ما چا سره ظلم وکړو الله رب العزت با د دې بدله تعالی درکړي. او یو حدیث کې راځي لا تنزع الرحمه الا من شقي. وی د بدبخت انسان د زړه نه الله رب العزت رحمت وباسي. د بدبخت سړي علامت دا ده چې د پزړه کې بار رحم ناراضي. او دا یو روایت کې راځي لا تنزل الرحمه على قوم فيهم قاطع رحم. وی الله رب العزت ظالم انسان سکے چې په کوم معاشره او کوم قوم کې غیر رحم کون کې انسان موجودی الله په هغه قوم باندې رحمت نه را لېږي. خدا په صورت کې چې کله هغه قوم هغه ته نصیحت نه کوي، واعظ ورته نه کوي، پند ورته نه کوي، نو خپل عزتمندو بچو ته د رحم تلقین ورکوي. که یو قسم پکور کې موجودی پټولو باندې عزتمندو ناراضي. او یو حدیث کې راځي كتب ربكم على نفسه الرحمه. وی رحمت د الله دومره خوښ دی چې الله رحمت په ځان باندې لازم کړی دی چې خامخا به رحمت کو. او الله په عرش باندې لیکلی دي، ځان سره په عرش باندې لیکلی دي ان رحمتي سبقت غضبي. اے زما بندگانو زما رحمت زما د غضب او د غصې نه ډیر زیات دی. نو رحمت الله رب العزت دومره لوی چیز دی عزتمندو. تاسو ګورئ د سل قاتلانو قاتل الله پر رحم باندې لاړې بچو جنت ته لاړې. او دغه رنګي هغه انسان چې د الله د یری د وجنې د الله د خوف د وجنې بچو ته وصیت وکړو چې ما اوس وځوي او زما خوري ایری په دریابونو کې چې کم دی هغه لوکي الله رب العزت رحمت په اوشو او هغه انساني او بخلو. او دا شان عزتمندو یو مخکینی امتونو کې یو کسو الله رب العزت ورته سدي کړي و یو عمل مم نه دی کړي وای څه خو بدی کړي وای زه دکاندارو ما کله نا کله به خلکو ته پیسې پرې غوستي چاله به مهلت ورکو. الله رب العزت رحمت په جوش کې رااله د یو عمل د وجنه هغه ګناګار چې یو نیکیم نه وکړي الله رب العزت معاف کو. او تاسو ګورئ یو طرف ته د سلو کالو کافر دی اخر وخت یو کلمه ویلا دا یو ساعت الله رب العزت ته دومره محبوب شو چې الله د سلو کالو ګناه په یو نیکی باندې وینځلا. نو داسې الله یو حدیث کې راځي ترمذی شریف حدیث ته وان رجلين ممن دخل النار اشتد سياحهما. وی په جهنميانو کې به یو ځل یو دوه جهنميان هغه ډېرې چغې او سوري شروع کی، ډېرې شدیدې چغې به شروع کی.
فقال الرب اخرجوهما. الله به دا سړي خو ډېر زیات چغې وایي تې راوباسه چې دا څه چل دی چې راوباسي الله ته خو در څه پته وي خو دې نورو بندګانو ته خپل رحمت ښیي چې زما رحمت څومره زیات دی. د قیامت په ورځ یو عمل هم نه قبلېږي د انسان هغه دارالتکلیف نه دی دنیا والا عمل قبلېږي خو د الله رحم دومره زیات دی. نه الله به دې تپوس کړي لأي شیء اشتد سیاحکما دا څه وجه وه چې تاسو ډېرې چغې والئ وایي هغوی به وایي فعلنا ذلك ليرحمنا یا الله موږ چغې ځکه والې چې ته په موږ باندې لږ رحم وکړي. الله بولتے ان رحمتی لکما ان تنطلقا فتلقیا انفسکما حیث کنتما. نبا زما رحمت ختم شوه دے تاسو دنیا کې ډېرې زیاتې کړې دي بس زما رحمت تاسو د پاره دا دی چې د جهنم د کوم ځای نه راوتئ هم هغه ځای ته واپس لاړ شئ. حدیث کې راځي وایي هغه یو سړی به په منډه منډه باندې لاړ شي او جهنم ته به ورټوکي او دا یو کس چې کوم دی دا به داسې شا شاته ګوري یو څو قدمونه به کېدي بیا به داسې شا شاته ګوري. وایي الله رب العزت به دې تپوس وکړي هغه یو د الله حکم ومنلو جهنم ته یې ټوپ کړئ چې ډېر نافرمانه یم. محدثین وایي چې ډېر نافرمانه یم په دنیا کې مې د الله نه دي منلي نن درته الله وایي چې بس ټوپ کا نو بس زه ور ټوپ کا. دا یو خبره خو د الله ومنه الله رب العزت به د دقې وجې نه وبخي. دې بل ته وایي هلکه ته ولې شا شاته ګوري او ته ولې نه ځې زه درته یم جهنم ته ورځه او ته شا شاته ګوري. هغه به یا الله ما اوریدلی دي انی لارجو ان لا یعید فیها بعد ما اخرجتنی. یا الله زما زړه کې چې ته ډېر رحیم او کریم ذات یې ما ویل ته به ما واپس په دې اور ته نه غورځې. وایي ښه ستا زما نه دا امید و وایي زه ته مې د دې امید د وجې نه وبخلې مه ورځه. یوې د ټوپ د وجې نه وبخلو او بلې د تاخیر د وجې نه وبخلو ځکه د دواړو د الله رب العزت هغه عقیدت په زړه کې نو الله دومره رحیم او کریم دی. الله به ته لک رجاؤکا زسته مې په صرف په دې خپل امید باندې وبخلې چې ته ما نه د رحمت امید کې او ته ما معاف کړې. نو بهرحال عزتمندو د الله رحمت ډېر زیات دی. الله رب العزت دې موږ او تاسو په خپل رحمت باندې په دنیا او آخرت کې کامیاب کړي. آمین یا رب العالمین.